کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر نو واپس شو نو اخواوشا مشرکین او په مدینه منوره کې يهود دا غي کیفیت د بمخ مخکې په مقابله کې بدل او هغه دا چې یو طرف ته کافر د مسلمانانو نه یریدل سخت غبرو شو ځکه چې د بدر په جنگ کې د مشرکین او سرداران سرغنا غړ سرداران هغه قتل شو او وجل شو او دا هغه خلکو چې کوم تکړه خلکو ځان ته سوي او خلک هم دا غینه مرعوب او د خانه کعبه سره چې د الله کور دی دا په خوا کې پاتې کېدل نو د خلکو پرونه کې د مسلمانانو نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا غي د مرګرونه سخت خوف او یره پیدا شو چې دا خلک خو په مونږ باندې هم بریالي کېدې شي غلبه حاصلول شي او مونږ ختمول شي دویم دی سخت په قهر سخت په غوسه کې چې مسلمانان دی حالت ته ورسېدل چې په مشرکینو د مکې غالب راغلل او دا مرکزی ځای دی نو سخت په قهر وته چې څه طریقې سره د مسلمانانو استیصال وشي نو هغه مشهور قبایل د مشرکینو غي دغه وخت کې سوچونه او مشورې شروع کړي چې د مسلمانانو د په څه طریقه نقصان ورسوي او دغه وخت کې په دې ګرمای کې د مسلمانانو وهلې شي نو مختلف غزوات او جنگونه واړه دا چې دغه ابتدا د مشرکینو د کافرو د طرف نشي و هغه په دې لږ وخت کې وشو شوال ذی قعده ذوالحجه محرم او تاسو ته مخکې ذکر شوی چې په دغه میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسیران بدر د بدر قیدیان هغه هم خلاصول چا فدیه غشتي او چا سره دا لوس کړی چې ته د مسلمانانو لاسو کسانو ته کتابت خې لیکل هو ته چې مال بچا سره د شوال په میاشت کې یو جنگ چې هغه ته غزوه قرقره القدر وی دا پیښه شو او دا وړه غزوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره بهر ووت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع راغله چې بنو غطفان یو قبیله و دا غیر نیکنوم غطفان او بنو غطفان قبیله و بنو غطفان او بنو سلیم دا جمع کیږي او دای په مدینه باندې حمله کول غواړي او مسلمانانو ته اسلام ته نقصان رسول غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله اوس دا اطلاع څنګه راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه خاتم النبیین دی د الله پیغمبر دی سید الرسول دی دا سه به په دشمن باندې سخت نظرو چې کوم یو سړی مسلمان تھا اسلام تھا اسلامی ملک تھا د نقصان رسول په اړه کې دی په دغه سوچ کې دی نو داغه نه بیزان خبرو بیدار او دغه تعلیم یې امت ته ورکړی دی چې امت ته ود کېدل نه دی بکار په غفلت کې چرته چې مسلمانانو وهل خورلې دي غفلت کې خورلې او غفلت د تعیش نه عیش پسندې نه پیدا کی خخوراکونه خبرستن خطلای خکور خخزه خکاروبار خخوراکس کا خعہدہ و منصب سیل سپاٹے دین غفلت پیدا کی
او چې کله مسلمان غافل شي نو د الله قهر او عذاب هم پر راځي. الله دې مونږ وساتي او دشمن هم په باندې زور ورشي. ځکه دې سيزونو سره د الله جل جلاله نصرت نه یوځي کیږي. قران کریم کې بعضی وایي چې موږ مسلمانان یو. قران پاک کې چې د الله جل جلاله د نصرت وعده د مدد وعده د مؤمنینو سره دی، نو هغه چې هغه مؤمن یا مؤمن جماعت یا مؤمن حکومت په صفات د ایمان سره متصف وي الله دیونه وی چې د زید او د عمر او د بکر سره او دیونه وی چې د پاکستانیانو سره او دا نه دی ویل چې د عربو سره او د عجمو سره، نه د مؤمنانو سره. الله دوست د مؤمنانو دی، هغه عربي وو که عجمي وي، هغه تور وي او که سپین وي، هغه د خاندان نه نیچ وي او که اعلی وي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی پورے اقوام عالم پر اوپر رہو گے، اعلی رہو گے اگر تم مومن ہو. کچره تاسو مؤمنان یې. الله جل جلاله د نصرت وعده د مؤمنانو سره کړی. نو چې کله دا کارونه شروع شي دغه وخت کې صفات او خوی او کردار د مؤمنانو پاتې نشي. دا خو يهودي او مسلمان یو شان شو، پیرنګي او مسلمان یو شان شو، هندو او مسلمان یو شان شو. هغه چې د خلینو څخه خبر راو باسي نو ډب وته نشته دی چې سي اوې او مسلمان هم دغه سي کوي. هغه لباس او د مسلمان لباس، داغه هولیو د مسلمان هولیا، داغه کردار او د مسلمان کردار، داغه بل ماضی او د مسلمان بل ماضی، داغه د دین اسلام نه پیژندل او باغ باندې ایمان نه راوړل او د مسلمان باغ عمل نه کول، دا ډول په ظاهر کې وشان. دا خو بیا خبره ده چې عقیدی او د قلب سه حالت ته کیفیت ته هغه الله جل شانه ته معلوم دی، لیکن ظاهری معاشره کې پیژندل د مسلمان او د کافر هغه په ظاهری اعمال سره کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ په مشرکینو کې فرق کوون کې شی الصلاه، هغه مز دی. کافر مز نه کوي، مسلمان مز کوي، خو یو مز نه په کال کې د اختر او یو مز نه په جمعه کې د جمعې او بیا د سحر مز نه، د ماښام مز نه، یا صرف د مازیګر مز نه، بلکې 15 وخت مزونه مسلسل لګي د مز نه قضا کیږي. ځکه چې مز قضا کول د ګناه کبیره ده. الله جل جلاله به تپوس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل ابو بکر صدیق رضی الله عنه د غرمه وختو پزړه کې رااله چې راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لاړ. نن سبا د اوړي غرمه پاتې نشوه چې کومه مخ کې و. تاسو ته پته ده دیهات او د باندو ژوند به د اوړي په موسم باندې جیټ هار کې د غرمې داسې و لکه د شپې 12 بجې 1 بجه خلکو د کورونو بهر نه راوتل، سور نور مولاري کوسي به تشه د غرمې به خلک ګرځیدل. په داسې وخت کې چې ټول خلک په کورونو کې د دنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د کور نه را روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور په طرف چې وی قتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د کور نه راوته دي، کوسي سره ولاړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی فرمایي چې ابو بکر په دې وخت څنګه رالی؟ وی چې یا رسول الله اللقاء والزیاره، ملاقات می تاسو سره غوښتو، ما وی چې تاسو په زیارت باندې د خپل سترګې یخې کوم. د آرام وخت د اوړي غرمه ده، بهر څوک نه روزي او دا صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سره مدینه منوره کې، لیکن چین او سکون او اطمینان په کور کې نه ورځي چې سو پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی لیدل. دا غیغه عشق او محبت په دې وخت کې څوک نشي پیدا کول. غټه داوی کې څوک وکي، که مقرر وي غټ تقاریر وکي، قنات خان وی ډېر وګدو مزیدار ناتونه وي، او بیا نن سبا خناتونه اکثره خلک وایي چې ګیری نه او پنسي د ګټو نخکته او دومره غټ داوی پکې کړي ته به اسمان د پسر اوچت کړي.
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اتباع نه چې ګیره پری بیا داسې عشقي او د محبت نه ډکه شان نو صحابه داسې نو صحابو کې خبرې ډېرې نه وي غیر تکلف نه ډېر لري وو هغه حقیقت او باغی کې نو ابوبکر صدیق صاحب د چین او آرام نه ورتلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ډول خبرې کې چې په دې کې عمر هم را روان دی نو عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر ته وایي چې عمر په دې وخت څنګه وایي یا رسول الله الجو او کې شوی ما کور کې سونه د خوراک او د لوګي د وجنه مې کولمې چې غیرې په خټه کې نو آرام نه راتلو نو وروته مې کده خوراک مې سومنته دا د دې دومره اوچتو هستی او دا حالت دی د دنیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې زما هم زم وګم لکه لږ زم محسوسو او د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت چې مجلس کې بسنګ خبرې چا کولې نو هغه سره بیا هغه خبرې کولې چې خلاف شرع بنوي دا دې لپاره چې داخله خوشحال شي مرګري خوشحال شي او دا تواضع او حد درجه وي چې زم وګم حقیقت کې درې واړه وګیو درې واړه روان شول وي ځای چیزو یو صحابي دی انصاری دا غنوم دی ابو الهيثم ابن التيهان رضی الله عنه داغه باغو دا بادینه بهر وتل ویزی چې هغه طرف ته لاړ شو داغه باغ طرف ته لاړل او دغه وخت کې به عربو دا دستور چې باغ کې به چې میوه ولګیدا نو بیا به خزو بچی د کور نه باغ ته راوسته شین سورې یخ سورې به شنه پانی به ودونو پکې به کجوري لګیدلې وي یخ او به وي نو دا ورځ به دا غي د ډېرې خوشاله وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لاړو نو تبره هم په باغ کې پیغمبر علیه السلام आवाज ورکو ابو الهيثم نو بیبي دنه आवाज ورکو چې یا رسول الله خاون خو مشته دی نه ویغه مونږ ته وبراړي خوګو وو بسې تلې د یلک سات ولاړو چې په دې کې د علماء کرام د هر حدیث نه مسائل مستنبط کړي یو دا مسله چې تاسو داسې قریب دوست وي ورور دی وی چې هغه ستا پر اتلو خوشحاليږي نو هغه څخه په خپل تلې شي او روټي دا سره خوړې شي په دې خیال هم تلې چې دا سوال کې نه راځي بعضی سړی ستا پر اتلو باندې خوشحاليږي نو هغه څخه لاړ چې تاسو هغه مچای دي تاسو هغه روټي دا تاسو هغه داشه دویم دا چې سړی به بهر ولاړی دنه تپوس وکړي نو زنانه आवाज ورکول شي نن سبا هم دا مسله شته چې زنانه دن आवाज کول شي چې څوک نو ته وته په جواب کې وایي چې فلان کې او کچره بل فرض زنانه आवाज درنه کو نو طریقه دا چې درې ځله تپوس وکړي چې आवाज درنه کو نو دا غیزه نه بیا لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه چې زنانه د حیا او د شرم د وجه نه ته आवाज نشي درکولې نو بیا دن ورڅخه ودرېګم چې ماخامه پورې ولاړې واپس ده طریقه دا ده او کچره زنانه आवाज ورکړي نو دې ته اجازه شته خدا سے نرم او پوس आवाज سره ونوي سخت आवाज ورکړي کړک چې څوک چې کچره دې منافق وي چې د پژړه کې خراب خیال او تمه پیدا نشي دا زنانه د پاره تعلیم دی نن سبا د جهل او جهالت د وجه نه که زنانه چرته داسې خبرو کینو خلک وایي چې وګوره دا خدای خبر چې دا خزه وکړه خروا داسې جواب راته او د دې سړی دا څنګه خزه حالانکه د زنانو د پاره د پردي سړی سره د خبرو کولو تعلیم ده دا غي طریقه ده آداب ده د څومره شر او فتنې چې پورته کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ادب او سنت باندې کامل وشي نو د ټوله فتنې ختمي بیانن سبا خو حالات بدلي الله پاک دې مونږ وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه زنانه داوي چې تله دې وبراړي خو تاسو کینې انتظار وکي خبر شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې دو سره د شیخانو چې وی قتل نو ابو الهيثم رضی الله عنه را روان دي مشک پشاپور ده خو مشکم غټ مشک د سرمنې بجوړو او به پکې یو مشتقره به یو ته مزاده و یو ته سطیحه وي نو دا مزاده و یعنی دې سره دو مشکونه یو ځای کړو نو غټ مشک ته جوړ کړي وغه په شار اړول نو ډیر په ګرانه سړی دار اړي نو غیر روان کړي دي پندایو سره لګي ډیر په ګرانه او چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو نو مشک پس مګه باندې کې هو را منډه ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لاس چا پیر
او یو طرف او بل طرف بیلیدو ته نه او مور او پلار په قربانول فداک ابي و امي یا رسول الله فداک ابي و امي زما مور او پلار دې پتا قرباني ځکه چې داسې وخت کې کور ته داسې ملمه راشي د سمره لوی د خوشحالۍ خبره فورا دنده بوتلل وی چې سیب راځي یو سورې یو کته باغې باندې کېنول او بیا فورا لاړو نو کجوري یو وګې راړو چې پاغې کې زیړې کجوري مې پخې کجوري مې رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې دا پخې به ټولې کړې وې کنه دا ثابت وګې چې دراړو وی چې یا رسول الله دا مې ذکر راړو چې دا شابه دا کچه خوخي دي شاو پخې خوخي ځان ته بګ ټولوي دا آداب دي چې ملما څنګه راشي دا اکرام وکې په خزه کې به کېنه او دویم چې څنګه ملما راشي دا زمونږ په پښتنو کې چې په خواو دا شینن سبا ختمي ګرورو د ملمستیا دا په دې علاقه باندې الحمدلله په نسبت د نور زینو ډیر زیات او په عربو کې ډیر ده په پښتنو کې ډیر ودا شی بیا کلک اونې سي چې کله ملما راشي نو فورن د هر څه وخت کې تیار شي حاضرو بیا ورسته بخله مخله ورسته کو او حاضر چې څه شی وستا په کور کې اوچه میوه تازه میوه غاز چای او تراړه کې صحابي نور خبره نه کوي زر پاسه د داوا کې راوړ دی مه ته کې هو چې دا فرمایل او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو شنو کو کجوري دی خوړې بیا پاسه د صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم به پوښتنه چې د څه د پاسه د دې صحابي غړي بيزم ډېرې وي باغ نه ډېرو ونیم ډېرې وي او غړي بيزم ډېرې پیغمبر علیه السلام پوښتنه چې د موږ ته ساروي لاله نو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خیال کو غره لنګا لاله نکي پيواله ساروي مال وی چې خدای یا رسول الله لاړو نو یو چيله یا چيله او دای حلال کو او هغه ساده پانګار باندې سر کو راړو کې او دا لذیذ خوراک دی کې وهم نه لګي او نن سبا خلک چې کوم نه نظر مرګرو ته عرض کوم چې بیا هغه شاته طرف ته خلک روان دي اوس نن سبا چې کوم دینو په خوراکونو کې خډش هغه داده چې تیکې پانګار باندې سری کې مالګه بیچولې هغه خوري او تاسو ته پته ده په شوبه کې چې کوم دینو تیکې تیاریږي نو دا زمونږ د دې خار نه علاوه د دنیا مختلفو ملکونو خلکو ته پته ده نو هغه ترازی خوري په عربو کې دا ساده خوراک او دا انتهایی مفید او لذیذ دی نو دا تیار کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحه شیخانو ته فرمایل چې په الله مې قسم وي دا غنیمتونه دي چې د کوم په بارکه و تاسو نه په ورځ د قیامت ته پوس کی یخ سوره خوږی اوبه او کجوري د دې چیلې نه مخ کې او فرمایل هغه وخت سره کجوري وي یخ سوره اوبه چې دا غنیمتونه دي چې تاسو نه بده بارکه په ورځ د قیامت ته پوس کی یا ساتي چې کوم انسان خپل عمر او وخت او جزای کړي نو دیو بده نعمتونه نیول کیږي او چې چا خپل عمر خپل زندگی هغه قیمتي جوړ کړی دا الله جل جلاله د حکم د لاندې تیر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات طریقې او ارشادات او برنا کې هغه ته د هر سماف دي هغه د پاره الله پاک پیدا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه د پوس کوي چې د کوم څه د پاره ما دا واقع ټوله ذکر کړ وته وی چې فلان کی غلام د سره نشته ځکه چې کار خو ډیر وسیع دی زمیدار دی دا باغوانی دی دا او ساروی دیم دی نو غلام دشته وی چې نه رسول الله غلام خو نشته نو زوا نمبر یو وی چې خچ کلمه سره غلام راشي نو بیا راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یو موقع غلامان رالل چې دو دانې وی صرف نو دې لاړو ته پته ولګیدا موقع ته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښو وته یو فرمایل چې دې کې خوخ کزان ده یا رسول الله تاسو راته خوخ کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل خذ هذا فإني رأيته يصلي او كما قال عليه السلام دا یو واخله ځکه چې ما په مزلی دلې مسکی دی ترجیح د مزد وجنه ورک چې ما په مزلی دلې مسکی دا یو واخله ځکه چې غلامانو کې به کافر مو مشرکین مو دمه په مزبانی لیدل دي نو دی واخله او به وته فرمایل چې ګوره خیال کو خیال ساته یعنی مطلب دا رې چې تنگوي ما صح کار په باندې ماچو ابو الحسن رضی الله عنه غلام روان کو کور تلاړو بیبي وا
نو دا ټوله واقعه بیان کو دا چې ما خو غلام راوسته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل دي چې ګوره خیال کو نو بیبي وته وی زنانم او خيارې هغه چرته په کالج کې په یونیورسيټي کې سبق نو ویلې او چالاک نه وی او زبان دراز نه وی او د خلی چالاکی نه و چې سړی وسره نه سبا خبر نشي کوله او باغی کې ایمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت د وجنه غیر یو سیس پیجندو چې کومه خبره کوم کار په کوم موقع کول پکار دي او خيار خزه دی ته وي نو خاون ته وی چې ګوره تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نصیحت کړی دی چې د سره خېګړه کو نو دې ته ګوره تنه شر سي دې ترغه پورې چې سو پورې تا دې آزاد کړی ني نو ابو الحسن رضی الله عنه وی چې بس ما آزاد کو غلام بیا آزاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا ظاهره د چا مشوره بي ور کړی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مو فرمایل په دې موقع چې د هر یو کس سره دوه رازدار وي یو رازدار د شر او یو د خیر یو د شر وي او یو د خیر وي یعنی یو کس داسي چې هغه ته د خیر خبرې خې پجړ کې چي داسي وکړه او یو د شر وي د شر خبرې ده دینه مراد خزم کې دي شي بعضی خزي هغه د شر خبرې ته شي داسي وکړه ګناه طرف ته مایل کوي ستا کور والوي او بعضی وتا ته د خیر خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په یو سکړک ټوکړه باندې دریو کسانو ته اجر ملوي چې د چا مال له غته په اجر دی چې سائل ته ورکی او چې کوم غلام او مرئی او خادم د پخکړی د غته په اجر دی ځکه چې هغه په تکلیف برداشت کړي دی او کومه خزي د خاون خزي چې دا ور کړی دی په خزړ باندې غیتم په اجر دی ځکه چې د خاول مال باندې زړو شو نو بعضی سړی چې مال جماعت کې مدرسه کې فقیر مسکین ته کونډ روند باندې خرج کوي نو خزه وته وي چې مونږ بسکو نو دا بیتانو ته شر دی دا بد رازدار دی او چې کوم ته وي چې الله جل جلاله زمونږ مسره دی خدای پاک را کړی دی الله و نور را کړی دا بیتانو الخير دی خرازدار دی یا ستا هم جلیس او هم نشین هم مجلس ملګری اغم خیر او شر کې دی یا دین مراد شیطان هم دی چې یو طرف ته مؤمن دی او بل طرف ته کافر دی یا یو طرف ته شیطان دی بل طرف ته فرښتہ ده فرښتہ ستا په جوړ کې خیل هامه شي دا کله چې د انسان په جوړ کې خبر راشي دا تلاوت د قران پاک او کا دا ذکر او کا دا الله یاد کا دا صدقه ور کا دا برکات مزو کا دا الهامي خبرې د فرښتې په ذریعه زړه ته راچولې کی او دا سمکو او دا بد کارونه او کا د شیطان اچي دا شیطان دا بد رازدار دی بتانه السوء یا بتانه الشر او دا فرښتہ دا خرازدار دی بتانه الخير نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بیبي په دې سوال جواب باندې ډیر زیات خوشحال شو چې وګوره دا څه خزم شته چې هغه د خاون سره د خیر په معاملاتو کې څومره تعاون کوي نو عرض می دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو جنگ په دغه زمانہ کې وشو غزوه قرقرۃ القدر وتوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د 200 صحابه سره د جنگ ته وته او دا د غطفان نومي قبيله خلق او دا غطفان جنگجو قبيله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې انت ورسېدو نو دیتا قرقرۃ القدر زکوي چې دا یو اوار میدانو خړغونی رنگ او خاورین او دلته چې کوم مینو مارغان مولکا زمون په دې علاقې باندې سیسي بتا سو پیژنې سیسي د تنظری په شکل کې وي او په دې خړو زمکو باندې کاړي نظمکو باندې چې کوم مینو حالت کې پاتې کی نو دغه سي زیو نو دیتا زکه دا نوم اخلي قرقرۃ القدر دا د دې علاقې نوم دلته کې چینم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه لاړو نو دا خلق غرونو ته تختیدل او دای چې کوم دینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 200 کسانو مقابله د ټیم نشو حالانکه دا غطفان ډېر جنگجو قبیله ده دا ډېر جنگي علیو او دای ته بشا شکست شو ورکول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پدې کې بیا واپس راړو بازی وای چې 1500 اوخان یې د غي په مال غنیمت کې راړل او مدینه منورې ته روان شول دا په شوال کې شو بیا په محرم کې دغه غطفان قبیله علاقې خلکو بیا څه کسان جوړکل ایت بنو ثعلبه او بنو محارب وي د دوړه شاخونه دي د غطفان قبیله د ټینګې نه شول چې دا مسلمانان مونږ په آرام نه پریږدو
بیا جمع شول په مدینه منوره باندې د حمله کولو په اراده باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د حمله نه مخکې لاړو 4.5 کسان ځان سره بوتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لاړو نو داسې د دې وادي وخړو او دې طرف تم غرونه او دې طرف تم په دې غرونو باندې دواړه وړې دستې واستولې چې دشمن ته وګوري او چې پورته نه حمله ونکړي او لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه روانو نشد دې کوم مال او ساروي مخه تراتل نو مسلمانانو اونیول د مال غنیمت شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کې چې کله واپس راتلو نو بلاره کې په باران شو چې باران شو نو کپڑے د ټولو لوندې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو ونې ته پریوتو او کپڑے کوزي کې لوندې کپڑے او اوچ صادر واچولو او هغه لوندو صادرونه په ونه کې جوړم کړ چې دا اوچ او صحابه هم دغه یو کل ډډه ته پریوتو په دې کې د دشمن یو بدوی چې د دشمن کسو کافر هغه نظر شو نو دای کې د بنو ثعلبه یو مشهور دغه د عصور نوم دی سردار دی هغه تا عربي لاړو خبره واستولو چې الکو مسلمانان حالت کې پراته دي او دغه موقع د ورشي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ته یاد کو چې هغه ونه لاندې پروت دی او یوازې له څوک سره نشته او د عصور د دې قبيله مشرمو د ثعلبه او د سردارمو پهلوانمو دوی چې بس یا به زمرم او یا به محمد قتلوم صلی الله علیه وسلم تورې د دې کې نه استې د بربنده تورې را روانه کړې درالو چې څنګه ورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ون لاندې پروت دی نو تور وسره د سر د پاسه پیدا شو درلو وته وی چې مې يمنو کمني دغه وخت په زمانه ځان څنګه بچکی څوک به دې بچکی رسول الله صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل چې الله به بچکی دا وینا چې دا کافر په شا باندې پریوت نو د سیر کتابونو او شروحات د احادیث او غیل کلی دي چې جبرئیل امین دی وخیرالو په دې سینه کې وته سکور کو داس او په شای ورزول نو تورته پریوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غره تور وچته کا وته فرمایي چې مې نو کمین اوس به دې مان سوک بچ کړي نو هغه کافر وته وی چې سوک مم نشي بچ کولای تا سوک مم نشي بچ کو بیا وته وی چې اسلام قبله وی چې او اسلام قبول کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بیا دې غوا قائل شو د دې خبرې وی چې یار سیب ته زمانہ افضل ما خو وی شي ته داسې او ته زمانہ غره او زتان الله اندې بیا وته رسول الله صلی الله علیه وسلم تور ورکه چې مسلمان شو نه د خپل تور دیواله خو بیا مسلمانانو سره جنگي غمه وی چې ټیک تا دې چې لاړو چې قوم ته لاړو نو دې بدلو مسلمان شو او دې سردار او پهلوان قوم وته وی چې ستاغونه سړی داسې داولي وته چې ما چې لیدلې دی غته سونه دی جبرئیل علیہ السلام و دغه څه کسو ولیم به د جبرئیل علیہ السلام بیان کړلی دو او ماته شکر کوزي اور زولن ما وی چې دا د الله پیغمبر دی ځکه چې فرښتې مدد الله د پیغمبر سره راځي د بل چا سره نه ما وی چې دا د الله رسول دی د مقابله څوک نشي کوله نو ځکه ما ایمان راوړ نو قوم ته به دا غي نه پس دعوت ورکول دا واقع چې کوم نه دا په محرم کې وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پر ربیع الثانی کې یو بل واقع هم دغه خلکو سره شي د غطفان سره او هغه ته بنو سلیم غزوه وای د سیرت د سیر په کتابونو کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیږي چې غطفان او سلیم بیا جنگ د پاره نجد په علاقه کې ځان تیاری هم مدینه منوره باندې حمله کول وړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د غي در روانېدو نه مخکې اغازه ته لاړو او هغه خلک اوس غلیدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقابله ترانل دې ځکه زی ورس کول تاسو وګورئ هغه دا چې دا درې واړه جنگونه د یو قبیله د طرف نشوي غطفان غټه قبیله و واړه شاف او دای چې کله اراده کړی د مدینه منورې ته رسیدلی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم متورغله نن سبا زموږ معاملات بدل لی ته الله جل شانه قوت طاقت درکړې دی فوج د سره تکړه فوج ته د دنیا په فوجونو کې وسله د سره شته دی دشمن رانه نوځي هغه پتا باندې حمله وکي او ته دا غسر چې کوم نه داسې د رحم او کرم معاملې کې نو دا به سمج کې نه راځي دې سره دشمن نور غاویر شو دا غي نتیجه ده
چې تر اوسه پورې چې کوم دینو انډیا د خپل شیطان توب او د شرارت نه رستو کیږي نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې کوم عمل کې او د مدینه منورې ترتیب څنګه او هغه د هغه چې هغه تپوس کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه چې اراده کوي د جنگ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه په علاقو ورځي. کمزورتیا دې سره راځي چې دشمن ته ځان ته سم نه کوي او چې دشمن خپل ټول لخرې او فوجونه استعمال کراولي نو دلته کله کله بچ کېدل ګورې ګران شي. دا خدای الله جل شانه نصرت وي په ابتدا کې د چا دعاګانې دي د چا سوچ او فکر دی دا غي په وجه باندې کله کله داسې کېږي لینده وخت کې انسان سره وسله دي سره د وسلې پاتې راشي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا بل هغه زمانہ کې چې ټلیفون نشته موبایل نشته میډیا نشته وایرلس سیستم نشته دی څه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجسس ترتیب دومره تیز و چې غیب اراده او مشوره کوله نو خبر به مدینه منوره ته راغله چې دشمن دا اراده کوي بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څنګه هغه ته جواب ورکړ. دا درې واړه واقعات د پسنتین هجری کې د دوه غزوې شوې یو په محرم کې او بل په ربیع الثانی کې. د منځ کې یو بل واقعا په ربیع الاول په میاشت کې وشو. هغه د محمد ابن د کعب ابن اشرف يهودي قتل د محمد ابن مسلمه په لاس. کعب ابن اشرف يهودي په مدینه منوره کې پاتې کېدو د بنو قریظه مشر دی ناغي سردار چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر نه بریاله واپس رالو فتحیا. کعب ابن اشرف يهودي د چاوي چې بدر جنگ خو مسلمانانو غټلو کافر قتل شو. د حیران شو دی چې داسې کېدې نشي چې ابو جهل او فلان کې او فلان کې او فلان کې دا قتل شي او محمد صلی الله علیه وسلم ژوندې واپس راشي مدینه منوره کې دی پاتې کې. چې کله حقیقت نه خبر شو سورزه پس وی چې دا خو رښتیا دي نو حیران. اول ویلو کچره داسې اوشل نو زماده لپاره مرخ خدای د ژوند نه ژوندې نه پاتې کې. چې کله حقیقت سرګن شونه بیا پوښ نو بیا د پارام نشو کې نهسته د مسلمانانو سره بغض عداوت او دشمنی. دا کعب ابن اشرف يهودي هغه کس دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کولې. دا کعب ابن اشرف خبيث يهودي هغه کس دی چې د اشعار او غزل او قصیدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مذمت کې جوړول شاعر. دا کعب ابن اشرف يهودي هغه کس دی چې د مسلمانانو زنانو د صحابه او د بیبيانو په اشعارو کې تذکرہ کول او غي سره به د عشق او د محبت اظهار کول په اشعارو کې. او دا هغه کس دی چې د غدر کړو مسلمانانو سره کړي واده ماته کا او دایې کوم دینو د مسلمانانو په باره کې ویلو چې تاسو سره مدد نه کوو د دشمن سره به یو ځکه ګونه غي بس تاسو خلاف روچتهونه د هر څه کړي. او دا کعب ابن اشرف يهودي هغه کس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل دعوت او چې سیب راشمه روټۍ کړي ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را نو کسانو ته ویلو تیار کړی یو سو کسان په صدرونو کې خنجر او چړې پټې نیولې وي چې څنګه راشي نو حمله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبرو الله جل جلاله اطلاع ورکړه وحی بذریعہ او فرښتو په وزرو کې پټ دغه سي د غزې نه محفوظ بود. دا هغه کس دی چې دې هدا پورې دی تللی دی او د هر قسم لوز هغه مات کړي. دا هغه کس دی چې کافر او مشرکین به د مسلمانانو خلاف پارول چې د دې استیصال وکړي د دې وی خو باسي. نو د چې کله بیا خبر شو حقیقت حال نه پوه شو نو د آرام نه ورته د اشعار جوړ کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبق بدرت کنزلی د مسلمانانو مذمت او د مسلمانانو د زنانو د صحابه د زنانو تذکرې په اشعارو کې اشقیا اشعار به او به په دې اکتفا ونه کړ. د مدینې نه لاړو مکه مکرمه ته. مکه مکرمه کې دغه وخت کې مشرکین ځکه چې دا سنتین هجری ده چې کله حال تلاړو نو کافر او مشرکین ته هغه اشعار وی چې کوم اشعار د مسلمانانو په مذمت کې جوړ کړیو او د دې د مشرانو د قتل په سلسله کې مرثیه جوړې کړې وینو هغه ته مرثیه اورولې. نو مشرکین وبجړل دبم جړل او غیب امزان سره جوړول
او د دې شیطان او خبيث د جړه مطلب دا چې دا خلک تیار شي او د خپل مشرانو بدله واخلي. بیا چې کله هغه ته حتی رسول نو بیا رالو د خانه کعبه غلاف ونیو. هغه وخت یو خانه کعبه د مشرکین په منځ کې و. وی چې واده وکړي چې دا مسلمانان به د مدینې نه وباسو، د دوی به نو غیر وکړو، د دوی به جړې وباسو. ټولو واده وکړه سره د دې هر څه نه پس د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته را روان شو. چې کله رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دې داسې اشعار او داسې سپکې ویلي او بدره دی ویلي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه په ټولګي کې وفرمایل من لی بهذا الخبيث، څوک شته دی چې د دې خبيث نه ما خلاص کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قتل په دغه ورځو کې دعوت چې وته کړو او د قتل اراده یې کړو په دغه ورځو چې پیغمبر علیه السلام امانی سلامی محفوظ واپس شنو به او فرمایل صحابه ته چې څوک شته چې دا سړی قتل کړي. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه انصاری صحابي دی، هغه پورته شو چې یا رسول الله دا کار به زکوم. به د لاړو سوچ کوي ځکه چې دا يهودي دی ډېر محفوظ طریقې سره پاتې کېږي. د قلا وړې رغټه د هغې قلا دیوالونه اوس هم په مدینه منوره کې شته، ما لیدلي دي چې هغه قلا په کوم ځای باندې جوړه ده، په اوچت ځای باندې، او د هغې دیوالونه څومره غټ غټ او بلند دي. او د دې زمانې انجینیر چې کوم نقشه جوړوي نو دا د هغه زمانه کې هم دغه ترتیب سره د هغه کوټې او کمرې په هغه قلا کې دننه جوړې دي، بهر ورسره کویې دی، نو هغه بنیادونه اوس هم شته. نو د هغه قلا ته تلل او د ده وجل ډېر زیات ګران. محمد ابن مسلمه رالو، یو څو کسان ځان سره مرګري کړل چې تاسو ما سره مرګري کیږئ. ویاو په هغې کې یو ابو نایله رضی الله عنه صحابي دی. دا ابو نایله د دې یهودي کعب ابن اشرف یهودي رضایي رور دی، په یو ځای کلي وسره د ځان سره مرګري. دا یو څو کسان محمد ابن مسلمه رضی الله عنه امیر دی، د مشوره وکړه. د مشورې نه پس د اتفاق وکړو چې زوبه د سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله محمد ابن مسلمه وته وی چې یا رسول الله زه خو دې سړي څخه ځم، خو د دې سړي قابو کول ډېر ګران دي، نو ځکه داسې خبرې وکم چې هغه ذو معنا وي، یعنی د هغې خبرو یو اړخ یو شان وي، د اسلام په حق کې نه او بل اړخ د اسلام په حق کې، نو د داسې خبرو ماته اجازت شته؟ وی چې یاو دا اجازت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکو. پس د دې نه دی روان شو. دی لاړو اول د کعب ابن اشرف یهودي ته، نو ورته وایي چې زمونږ هلکه دغه ته غلې ته ضرورت دی، قرض راته راکړه. وایي څه کوې په قرض باندې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې دا سړی زمونږ نه صدقه غواړي. دا هغه الفاظو چې د دې اجازت پیغمبر علیه السلام نه راغشتی و. دا سړی زمونږ نه صدقه او زکات غواړي. نو کعب ابن اشرف وای چې دا خو داسې الفاظ وي چې لکه د خپل ملګري نه مایوسه شوی دی. نو خبره یې ورته وکړه چې صبر وکړه، مخکې خدای خبر چې څنګه حالات راځي، دا خو ابتدا ده، لا تاسو چې د په لاس کې لاس ورکړي، د په لاس مو بیعت کړی دی، نو دا کیسې به اوس راځي. محمد ابن مسلمه وایي چې اوس څه چلو کوس خو په اسلام راوړی دی، او دا نر سړی هغې چې یو ځل چا سره لوز وکړي نو هغه بیا ماتوي نه، اوس خو یې ماتولی شو نه. نو اوس به ګورو چې انجام به سي، او انجام نه مراد دا چې خامخا به دې غالبېږي په تاسو باندې، خو الفاظ یې داسې استعمال کړل چې هغه یې په چل کې واچول. نو ورته وایي چې ښه قرض درکم، نو چې غله درکم نو څه به راکړې؟ ګاڼه کې به څه راکړې؟ ورته وایي چې ته څه غواړې؟ وایي چې خپلې ښځې ما ته ګاڼه کې راکړي. دا دومره خبیث و. کعب ابن اشرف یهودي ورته وایي. نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وایي چې یاره دا خو موږ دپاره بې غیرتۍ خبره هم ده چې ښځې درکوو، یو بل ته دومره حسین و جمیل انسان یې زمونږ ښځې تا سره جوړېږي هم نه. وی ښه بیا زامن راکوي. نو وی زامن هم نشو درکولی ځکه چې زامن مرالوی شي، نو بیا به هغوی ته دا پیغور وي چې وګوره ته خو د 200 کجورو په عوض کې پلار ګاڼه کې ورکړی وي. عربو دا څیزونه نشول برداشت کولی، وی دا هم نشو کولی. وی وسله درکولی شو، ورته وی چې ټیک ته وسله راته راکړې. وی زمونږ به شپې ته وسله ځان سره راوړو، بیا راته کجوري راکړه. نو ده ورسره وکړل چې دومره توري او دومره شلونه او دومره دا او دومره دا. ټیک شپه شوه محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سره د ملګرو لاړو. نو بهر نه اواز وکړو ښکته د قلا نه دی، په قلا کې دی پورته، ښځه ورسره ده، شپه ده. نو چې دی راپاڅېدو نو ښځه ورته وایي چې چېرته ځې؟ وایي ځم بهر څوک اواز کوي.
وته وای چې نه دا وخت دتلو نه دی وای چې دی وته وای چې تکړه سړی او بهادر سړی هغه دی چې هغه د شپې څوک راوړي که د ورځې وي نو دی ورته ځي نو بیا ورته ښځه وایي چې ما ته د دې اواز نه زه څه نور څه محسوسوم په دې کې ما ته ستا د قتل بوی راځي نو دی ورته وایي چې نه دا پردي خلک نه دي محمد ابن مسلمه مې یار دی دوست مې دی او ابو نایله مې رور دی رضایي پردي خلک نه دي بهر حال دی را روان شو دغه وخت کې په ځان باندې عطر مګلي و قیمتي نو ځکه چې مال ورسره ډېر زیات و چې ښکته راکوز شو نو دی ولاړ دي وسله یې راوړي ده ته پته وه چې هغه به د ګاڼې دپاره راوړي نو محمد ابن مسلمه ورته وایي چې یاره تا نه خو ډېر ښکلی بوی ځي دا کوم عطر دې لګولي نو دی ورته وایي چې ها بوی که نو بوی کل د عطر یې په دې سر کې لګولي په ویښتو کې نو سر یې ورته ټیټ کو نو بیا ورته وایي چې زما څخه چې کومه ښځه ده اجمل العرب هغه د عرب په ښځو کې انتهایی حسینه او جمیله ښځه ده او قیمتي عطر لګوي نو ما ته هم لګولي نو بیا نور ته د محمد ابن مسلمه وایي چې وګوره تاسو هم بوی کوئ څومره قیمتي عطر دي بیا یې په دوباره ووایي چې یاره یو ځل به بیا ما ته لغونې ونښېد عطر ورته وایي چې ولې نه هواله چې سر یې ټیټ کړو نو هغې ته اشاره مخکې نه کړې وه چې زه کله سر کلک ونیسم د ویښتو نه نو تاسو پرې ګزار کوئ د ویښتو نه چې ونیو هغې په سټ باندې ګزار وکړو نو سر ته بېل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه رالل او سر یې راوړ د کعب بن اشرف یهودي ورته وایي چې یا رسول الله سړی مو ختم کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دعا وکړه او یې فرمایل افلحت الوجوه دا مخونه کامیاب شول یعنی دا خلق کامیاب شو نو دی وی محمد ابن مسلمه په جواب کې او وجهک یا رسول الله یا رسول الله ستاسو د مخ سره یعنی ستاسو مخ مبارک دی هم مبارک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ضد کې کافرو د پاره استعمال کړو د بدر په موقع کې ستاسو یاد دی فرمایلو شاهت الوجوه دا مخونه دی بدرنګ شي او دی وړاندې شي او دلته دا افلحت الوجوه لفظ استعمال کو دا د عربو یو بد دعا ده او یو دعا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کعب ابن اشرف یهودي چې دا انتهایی خطرناک سړی علامه ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الصارم المسلول چې کوم کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدر دوی علی شاتم الرسول پیغمبر ته کنزل کوي د سزا صدا دا غي نوم یې الصارم المسلوم بربند تورا علی شاتم الرسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنزل کولی په سټ باندې ای کتاب نوم یې پاغه کې دا لیکلی دی چې د کعب بن اشرف د قتل اسباب مختلف دا ډیر زیات لیکن په دې کې سر فرض چې کوم سبب وو چې په کوم سبب باندې وجل شو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کنزل رحمت للعالمین دا یاد ساتئ چې نن سبا کافرو د پاره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دا غیر رسالت او دا غیر په زمانه حیات کې دا غیر وجود رحمت ته د کافرو د پاره تاسو وایئ چې دا څنګه د کافرو د پاره رحمت دا څه دی چې دا مونږ چې په عمل کوو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ته دا غي دین دی دا مسلمانان چې موجود دین د اسلام د برکته او دا اسلام د چا د برکته راغلی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکته دا موزونه دا زکات دا روزي دا حج دا شعائر د اسلام چې په اسلامي ملکونو کې سرګندېږي مسلمانان اجتماعي انفرادي د الله بندگی کوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیب وجدا هر سي دا غیب دو فعل خو چې تر څو پورې مسلمانانو وجود په دنیا کې وینو دا دنیا به آباد وي نو په دې دنیا کې کافر او مشرکین هم پاتې کیږي نو غیب هم آباد وي نو چې کله غیب وي موجود وي نو غیب هم د دنیا د مزه چرچې کوي او خوراک سکاک بخوري او چې مسلمان ختم شنو کافر به قطعا خدای پاک نه بری دا اصل د نعمتونو د مسلمان لپاره پیدا دي او دا دې لپاره چې دې په الله جل شانه بندگی کې املای نه غي او د سره د کافر خوري خو چون کې کافر لپاره په جنت کې او په آخرت کې څه شي نشته ده نو ځکه هغه دل تخدی پاک کله کله ډیر ورکی او بیا چې کوم دی نو د مسلمان نم زیاته ورکی لیکن خوري د مسلمان په وجه او د مسلمان اسلام د وجود د اسلام په وجه دی د ایمان په وجه دی او اسلام او ایمان چې موږ ته رسیدل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه دا غي برکات دي نو دا غي رحمت ته مهرباني دی چې ټول دنیا ته عام ده
یو حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی د دې دین په طلب پسې وزي او د دین تعلیم او تعلم کوم ځای کوي، وړو کې غونې درسګاوي، وړه مدرسه وي، قران کریم چاته خي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کوي، نو دې خلکو ته، دې عالم ته، دې متعلم ته، دې طالب علم ته د تمیان پسندونو کې دعا کوي، استغفار وي چې الله دې وبخي، دې وبخي. او سړی چاته دعا د بخنه اله کوي چې زړه ته خوشحال شي، نو دا میان ته خوشحالي دی وته د بخنه دعا کوي. دا ولې؟ دا ځکه چې د میانو د مزه په یوبو کې د ټوبونه او د تګ را تګ د دنیا د آبادی دو تر حد پورې دي، چې د دنیا آبادی چې دنیا ختم شو نو سیندونه خو ختم شو، میان ختم، او دنیا به آبادی تر هغه چې تر څو پورې د الله بندگی کیږي، او د الله بندگی کې بکیږي تر هغه چې تر څو پورې د بندگی طریقې معلومي، او د بندگی طریقې معلومیږي تر علم پورې چې علم وي، او د علم وجود په کتاب سره تعلق نه لري، هغه چې علم خودون کې سوق وي او علمي حلقي وي، او دغه علم را رسیدل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل علم او د تابعین او صحابه په واسطه سره، نو دا یو سلسله را روانه ده. نو ځکه دا میان وته استغفار واړي، دغه سیدا کافر او مشرکین چې نن سبا خوري او دا مزه کوي، دا د مسلمانانو د وجه، دا د اسلام د برکت. او په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود دا رحمت تر ټولو د پاره، خو په دې حد کې د مسلمان د پاره بیا صرف په دنیا کې نه، په دنیا کې هم دی، په برزخ کې نه، په آخرت کې هم دی. واخر دعوانا الحمد لله.